نمبر 3 هغه انسان چې په نورو خلکو باندې سحر او جادوګان کوي ښه دا شیزونه ډېر زیات عام دي جادو او سحر کیږي ګوره ښه بعضې خلک ویلي چې دا شیزونه زه نه منم ما له یو کس راغی چې سحر نه منم نه مې ته د پیغمبر نه لوی سړی په پیغمبر باندې سحر شوی دی لبید ابن عاصم یو کسو په نبی اسلام باندې جادو کړی او تا ته یاد نشي دا اخیری آیتونه وګوره قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا په څه کې نازل شوي دي 3 سیزونه دې ته توجه شي زه د رزق په تنګې پسې مړ 3 سیزونه د انسان رزق بربادوي محترمو یاد ساته د رزق تنګي و در باندې وګوره چې دا 3 کارونه راکې شته که نه نمبر 1 رحم الله موسی قد اوذي باکثر من هذا فصبر کم انسان چې په مشکلات راشي او په باندې صبر اختیار کی زما د پیغمبر د طرف نه دعا د الله به پیدا کی نمبر 2 اللهم ارحم المحلقین نمبر 2 هغه انسان چې کله حج او عمرې له لړ شي او سر اخری کټا کی زما پیغمبر ورته دعا کړې ده نو صحابو ته تپوس کو قالوا ومن مقصرین یا رسول الله او د الله رسول څوک چې سر قطع کینو د هغه په باره کې څه خیال دی نبی اسلام بیا او فرمایل اللهم ارحم المحلقین خدای څوک چې حج او عمره کې سر کټا کوي خدای ته په رحم وکي په درېمه پیرم دعا وکړه خدای څوک چې سر کټا کوي رحم په وکي صحابو ته نه تپوس کو د الله رسول څوک چې وړوکی نو په سلورم کرت باندې زما پیغمبر جمله او فرمایله چې اللهم ارحم المحلقین والمقصرین خدای څوک چې په حج او عمره کې سر اخری او یا مشینی کې نو خدای ته په رحم وکړي دا هغه دویم انسان دی چې زما د پیغمبر ورته دعا کړې ده یو مسله یاد ساتئ اکثر مسافر ته دا مسافر عمرو لذي لیکن سر نخري یو 2 ټکونه والی ټکونه و یره چې عمره مې اوشو احرام اوس پړي د سر عمره نه کیږي ک ټک دی واغستو احرام دی اوس پړ دنو چيلې دی در باندې ښه دم دی در باندې توجه شته ډیر مسافرو سره دا پیر چې زره اکثر مسافرو د ډیرو زبه ویم عمرې نه یره چې یو پیر مې سر خړلې دي دوباره څه کوو ټکونه به واغشت ټول به یو شانتي ماشینی کې ښه ټول به یو شانتي ماشینی کې که یو ګوته به وې یا د یو ګوتې نه سیوا نو ټول ویښته به د یو ګوتې عمره وې ټول ویښته که هر څومره لوي او یا به مستقل خرې محترم دا پنځم هغه انسان دی چې پیغمبر ورته دعا کړې ده او نمبر 6 نبی اسلام فرمایي هغه انسان په دنیا کې رحمه الله الله دې رحم وکړي په هغه انسان باندې لقد اذكرني كنت آیه كنت انسیتها هغه انسان چې هغه د قرآن تلاوت کوي محترمو څوک چې په دنیا کې د قرآن تلاوت کوي محترمو الله به ولا ډیر ګویا ډیر به د رزق به په وسعتي د بیمارونو به الله ساتي د مشکلاتو نه به الله ساتي زبویم د پیغمبر دعا د ورته یو جمله تاسو ته نه الکه 3 سيزونه د انسان رزق بربادي خطه جوشته دی خبره ته که بس ته کما بلې جمله له وایم که څوک تنګ شوی نو وای بس مختصر جمله وایم اواز نه راځي لکه چې ټول تنګ شي 3 سيزونه دې ته توجه شي زه د رزق په تنګې پسې مړ 3 سيزونه د انسان رزق بربادي محترم یاد ساته د رزق تنګي و در باندې وګوره چې دا 3 کارونه راکې شته که نه نمبر 1 توجه شي کم انسان چې د پټه ګناه کوي په پټه باندې ګناهونه کوي په پټه د چا ورته خیال ني بدنظري ته ډېره زیاته کېږي یا په خلوت کې ته ګناه کېږي په پټه چې یوازې شي او د ده نه یوازیوالي کې کومه ګناه کېږي دا ګناه د انسان رزق بندوي ګوره یاد ساته ښه ٹھیک شو او دا انسان چې کوم دی دا لعنتي انسان دی محترمو دا 3 کسان دا لعنتیان دي او د دې 3 کسانو الله رزق بربادي نمبر 1 هغه انسان دی محترمو چې په پټه ګناه کوي نمبر 2 هغه انسان دی چې سودخوري کوي سودخوري کوم انسان چې سود کوي په دنیا کې الله به په رزق تنګ کړي او ذلیله به کړي او لعنت په وایي الله لعنتي خلک دي دا 3 افراد وایي څوک چې په پټه ګناهونه کوي او په ظاهر حاجي صاحب او مولوي صاحب دی د الله په نس لعنتي انسان دی او رزق په درېم باندې دا 2 نمبر 3 هغه انسان چې په نورو خلکو باندې سحر او جادوګان کوي ښه دا شیزونه ډېر زیات عام دي جادو او سحر کیږي ګوره ښه بعضې خلک ویلي چې دا شیزونه زه نه منم ما له یو کس راغی چې سحر نه منم نه مې ته د پیغمبر نه لوی سړی په پیغمبر باندې سحر شوی دی لبید ابن عاصم یو کسو په نبی اسلام باندې جادو کړی او تا ته یاد نشي دا اخیری آیتونه وګوره قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا په څه کې نازل شوي دي
دا په دې کې نازل شوي دي چې لبید ابن عاصم مختصر غوندې خبره کوم بعضې خلک د دې نه انکار کوي لبید ابن عاصم یو یهودي و د به سحر او جادو کو چا وله پیسې ورکړې په دې پیغمبر باندې هم سحر وکړه دا خبره یاد ساتئ بعضې خلک وایي چې نبوت ته سحر نقصان نه رسي نو صحیح خبره ده توجه شته نبوت ته سحر نقصان نه رسي نقصان که رسي نو بشریت ته رسي او نبی علیه السلام خو بشر هم و انسان و زمون غوندې او هر چې معصیت نو هغه په نبوت کې وخه هر چې معصیت او چې پیغمبر پاکو لکه یو انسان به جمله وي یو عالم دی او مضبوط عالم دی او په لاره را پرېوته خلک ویل چې دا څنګه مولا دی چې را پرېوته نو هلکه مولا ګویا علم یې نه دی را پرېوتی هغه انسان باډي را پرېوته جسم را پرې یو انسان وي دا څنګه پیغمبر دی چې په احد کې 2 غاښونه شهیدان شو زه یم هلکه د نبوت غاښونه نه دي شهیدان شوي د بشریت غاښونه انسان نو محترمو دغه رنګې په سحر او جادوم اثر کو لبید ابن عاصم په نبی السلام باندې سحر کړو نبی السلام یې ایره برانه کېده خوراک د سحر او د جادو دا خبره یاد ساتئ په چا باندې چې سحر او جادو د هغې یو څو علامې ویم چې زړه ته به د خوراک نه کېږي معده به دې بند دی په سر باندې به د بوج راځي تلی به دې سوځي وجود به دې خوږېږي هیره به در باندې راځي دې علامات دي محترمو ښه دا د سحر علامات او نبی اسلام باندې دا علاماتو چې هیره به ته کېده خو دنیوي امورو کې ښه شرعي امورو کې نه د نبی اسلام به ځکه حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه فرمای چې نبی اسلام باندې د سحر یو کال اثر کړو یو کال او حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمای چې نه اثر په 6 میاشتو یو روایت پکې د 40 ورځو شته چې په نبی اسلام باندې 40 ورځې جادو اثر کړو چې د نبی اسلام وختي راغشتي او لس غوټي ولا ورکړي او په مدینه منوره کې یو 100 میل فاصله کې بیری زروان یو کوی دی په هغه کې د نبی اسلام وخته د یو لس غوټي ورکړي او د هغه کوی او منګوزو کې دا کړو او هغه کوی کې یو ګټه و د هغه لاندې ایخو نبی اسلام ته د جبرائیل او میکائیل په ذریعہ باندې پته ولګېده عمار ابن یاسر او علی ورولېږل نبی السلام او هغه غوټې راویستې او د قرآن دا 2 سورتونه نازل شو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ یو آیت به وي او یو غوټه به کولاوېده عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای نبی السلام ما ډېر خوشحاله ولید چې مخکې خفه ما ورته وی ولې د الله رسوله نبی السلام مراته وی کومه بیماری چې په ما د سحر وه هغه رانه الله ختم کړه خدای شفا راکړه او بیا چې چا باندې د سحر تاثیر ای نو فقیر سره د دې حل مشته ان شاء الله داسې وظیفه او داسې لیکل کوم چې چا باندې سحر او تا قیامت پورې پپې سحر اثر نه کوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه دعاؤك يا بنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله ما چسوي دي ولد خير خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې الله اول په مال بیا په خدای دی له عمل کولو توفیق را نصیب کې الله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاق حوادث رب خدای اوساته حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې اجي سیب ته زړه اخلاص او دعا کې خدای شفا ور لور کې د جمعات ته خدمت پر خدای تا قیامت پر خدای قائم او دائم اوساته مر خوشته خدای خو ډیر عمر طویل ور سره د نیکو اعمال ورکی یو مرګری په خبر نه راغلی روري اکسیډنټ کړي دعا ورته کوي چې الله ول شفا ورکی د چا بیماران دي هسپتالونو کې دي کورونو کې دي بالخصوص خدایا تی بیماری په صحت باندې بدن کې شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې د چا په زړونو کې څه قسم شریح حاجات دي الله د خپل در نه پوره کې الله په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول या हबीब सलाम अलैका सलाम